سلامونه ملګرو. زه صابر شاه صابر یم. ما سره بخوا کې عقیل خان عقیل صاحب، قاري اکرام الله او قاري شفیع الله ناست. د عقیل خان عقیل دی چې کوم امام صاحب قاري محمد کریم سراج چې اوس په افغانستان کې دی، د هغې په یاد کې عقیل صاحب یو نظم لیکلی دی او د قاري صاحبانو په فرمایش باندې په دغه نظم کې د مولوي صاحب نه د حال اول پوښتنه، لکه څوک چې چانه په خط ذریعه باندې حال اول پوښتنه کوي، نو پوره حال اول پوښتنه یې کړې ده او د هغه غیر موجودۍ کې دلته د هغه غټ احساس دی وکړی چې هغه نشته دی. مثال دلته په هغې باندې عقیل خان عقیل صاحب نظم لیکلی دی د قاري صاحبانو په فرمایش باندې. دغه نظم یقینا ډېر ښکلی دی، تاسو هم راته واورئ. سلام کومه کریم جان ملا صاحب او ماته د هر چا نه ګران ملا صاحب. هلته کې ستا انډیوالان څنګه دي، نور مشران او کشران څنګه دي، او ستاسو د سیمې یتیمان څنګه دي، زموږ وروڼه افغانان څنګه دي؟ نو خفه په تا پسې په ایمان ملا صاحب او ماته د هر چا نه ګران ملا صاحب. دغلته انار د کندهار خوره او ګولډن سیوان ښه مزېدار خوره، پکې سنور څه د تخار خوره او تازه سبزیانې د مزار خوره. زه د هر وخت یم قدردان ملا صاحب او ماته د هر چا زبردست. واه او ستا د جذباتو احترام کومه، ځکه خدمت د داسې امام کوم او ستاسو پګړۍ ته زه سلام کوم، زه خامخا په هر مقام کوم. نو ځکه مې جوړ کړو دا داستان ملا صاحب او ماته د هر چا نه ګران ملا صاحب. واه زبردست. ستا تقریرونه ماله خوند راکوي، زما زندګۍ له نوی ژوند راکوي، او لکه شکر یو ګلکند راکوي، تخیل بند پسې بل بند راکوي. نو شاعري کار نه دی حسان ملا صاحب، ماته د هر چا نه ګران ملا صاحب. واه زبردست، ډېر ښه. او تا د خپل ملک نه په هجرت تېرې کړې او دلته د شپې د مهاجرت تېرې کړې، ډېرې د ښې او په عزت تېرې کړې او موږ د سره په محبت تېرې کړې. نو څه ښکلی ملک دی پاکستان ملا صاحب، او ماته د هر چا نه ګران ملا صاحب. واه زبردست، ډېر ښه دی. ستا د راتلو په انتظار کې اوسم، د باغبانانو په بازار کې اوسم، ستا مقتدي زه په اقرار کې اوسم، او د پښتونخوا خلکو په شمار کې اوسم. نو زبیر مظهر دي را سره جوړه ګلان ملا صاحب، او ماته د هر چا نه ګران. زبردست، ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. کله ناکله خیر خبر رالیږه، په نټ موبایل یې برابر رالیږه، او د نر په شان دې زړور رالیږه، او د جمعې په ورځ یې مازدیګر رالیږه. نو د عقیل کمال دغه ارمان ملا صاحب، او ماته د هر چا نه ګران. واه زبردست، ډېر ښه، ډېر ښکلی او ډېر زبردست.